السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دوستانو روغ جوړ به یې د صحت په جامه به یې الله هم همیشه روغ جوړ او د صحت په جامه باندې لره. د بعضې دوستانو ملګرو په مطالبه باندې تاسو ته د اختر د منځ طریقه او څو خاص ضروري مسایل وړاندې کول غواړم. د ټولو نه اول دا خبره یاد ساتئ چې د اختر منځ زموږ د احنافو په نیز باندې واجب دی او په هغه چا باندې واجب دی چې په چا باندې د جمعې منځ واجب دی. کم شرایط چې د جمعې د منځ دپاره دي هغه شرایط د اختر د منځ دپاره هم دي. بیا د اخترونو د منځ دپاره نه اذان شته او نه اقامت شته، په حدیثو کې دا منقول نه دي. او دریمه خبره د نیت کولو ده. نو نیت هغه اگر چې د زړه ارادې ته ویلی کېږي، بس د زړه نه د نیتو کو په زړه کې د خیال او سوچ راوستو چې د اختر منځ کوم واجب سره د زاید تکبیرونو نه په دې حاضر امام پسې الله اکبر، بس دومره کافي ده. او که یو سړی په ژبه باندې د الفاظ وي یا د عربی الفاظ وي نو د بعضې علماو په نیز هم جایز دي. لکه د عربی الفاظ داسې دي: نویت ان اصلی رکعتی الواجب صلاة عید الفطر مع 6 تکبیرات واجبه. درسی بشتی زیور کې دا ذکر دی. او که سړی د غټ اختر منځ کوي نو د غټ اختر منځ په دوران کې به دی د عید الفطر په ځای باندې عید الاضحی وایي. بس مخکې تاسو ته ویلی شو چې د زړه نیت دغه اراده ده او دغه نیت دی، په ژبه باندې ویل ضروري دي. پس د هغې نه بیا تکبیر تحریمه ویل دي چې تکبیر تحریمه دي وي نو دواړه لاسونه به چې څنګه عامو منځونو کې غوږونو پورې اوچتې نو د غوږونو پورې به لاس چت کړي او بیا به د نامه نه لاندې یا د نامه د پاسه لاس وتړي او ثنا به ووایي: سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دا چې دی ویل نو بیا 3 تکبیرات دي. تا خو به لاس به تړلي چې کله امام تکبیر وایي الله اکبر او هغه لاس اوچتوي غوږونو له، نو ته به هم الله اکبر ووایي او په زاید تکبیرونو کې به لومبي تکبیر دپاره دواړه غوږونو ته لاسونه اوچت کړي. بیا چې کله د لاسونه راښکته کړل نو تړې به نه، ځوړن به یې پرېږدي. بیا به د دویم تکبیر دپاره داسې الله اکبر به ووایي او لاسونه به د غوږونو پورې اوچت کړي، داسې دریم تکبیر. او یاد ساتئ چې د دریو واړو تکبیرونو په منځ کې به دومره فاصله او وخت ساتي چې څومره وخت کې 3 کرته سبحان الله ویل کېږي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دومره فاصله. دا خبر هم یاد ساتئ چې د تکبیرونو په منځ کې څه خاص ذکر مسنون نه دی، ځکه چې د کوم تکبیر نه پس ذکر مسنوني نو هغه تکبیر هغې نه پس لاس تړلی او د دې نه پس لاس تړل په نامه باندې هغه نشته. بیا چې کله یې دا وویل نو د دې نه پس امام له پکار دی چې قیرت ووایي، اعوذ بالله بسم الله ووایي او قیرت ووایي. اعوذ بالله بسم الله پټ وایي زموږ د احنافو په نیز، او بیا به چې کوم دی نو قیرت ووایي. د قیرت نه پس مستحب دا دی، بعض علما فرمایي چې اول رکعت کې دی سبح اسم ربک الاعلی یعنی صورت اعلی، او په دویم رکعت کې صورت الغاشیه دی ووایي. او بعضې وایي چې یو رکعت کې لومبني رکعت کې صورت قاف او په دویم رکعت کې صورت القمر دی ووایي. مستحب دا دی. ها که د دې نه علاوه امام بل صورت هم وایي نو هم ویلی شي، جایز دي. چې کله دا ورپسې بیا منځ هغه شان دی څنګه چې عام منځ دی. قرت وشو ته به چې کوم دی د امام قرت ته غوږ کېږدي او صورت قرت چې هغه وایي هغه به هغې ته به غوږ کېږدي. بیا رکوع ده، سجده ده وغیره. چې کله بل رکعت ته امام روچت شي نو په بل رکعت کې به اول ثنا ووایي، بیا به سورة الفاتحه ووایي او پس د سورت فاتحې نه په دغه مخکنو مذکورو صورتونو کې یو صورت چې کوم ما ووایو صورت قمر یا صورت غاشیه او یا بل عام صورت. نو د هغې نه پس چې کله قرت وویلی شي، د قرت د ویلو نه پس د صورت د ویلو نه پس به بیا زاید تکبیرونه.
امام به چې کوم دی الله اکبر ووایي او لاسونه به دواړه اوچت کړي، مقتدیان به هم ورپسې الله اکبر ووایي او لاسونه به دواړه تر د غوږونو پورې اوچت کړي، او هغه شان طریقې سره څنګه چې مخکې ذکر شول لاسونه به بیا تړي نه، او د هر تکبیر په منځ کې به دومره وخت فاصله ساتي لکه څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویل کېږي. اوس دې ځای کې یو مسله یاد ساتئ، دا خو د اختر د مونځ عامه طریقه او اسانه طریقه ده، دومره څه مشکل پکې نشته. فرق صرف دومره دی چې په لومبي رکعت کې 3 زائد تکبیرونه د ثنا پسې دي او په دویم رکعت کې د قرت نه پس دي. اوس یو سړی دی او هغه راغی او هغه د امام سره شامل شو اله چې هغه په لومبني رکعت کې تکبیرات ویلي وو، دی به څه کوي؟ نو چې دی څنګه تکبیر تحریمه ووایي او امام لګیا دی قرت کوي، دی به زر زر چې کوم دی ځان سره تکبیرات به ووایي الله اکبر الله اکبر او لاسونه به اوچتوي، د امام قرت ته بیا غوږ کېږدي. یو مسله. دویمه مسله که یو سړی دی او هغه راغی د امام سره په رکوع کې ملاو شو، نو 2 صورتونه دي. یو صورت دا دی چې د به دا غالب ګماني چې دا امام به زه په رکوع کې را لاندې کړم، نو که چېرته د دا غالب ګماني چې رکوع کې به را لاندې کړم د دې نه پس چې زه خپل تکبیرات ویم، نو دی خو بیا په ولاړه باندې تکبیرات وایي زائد تکبیرونه، او امام سره دی بیا په رکوع کې ملاو شي سبحان ربي العظیم دی وایي. او که چېرته د غالب ګماني چې زه تکبیرات ویم نو امام به د رکوع نه راوچت شوی، نو چې دی څنګه الله اکبر تکبیر تحریمه ووایي نو بیا دی د امام سره په رکوع کې شامل شي او په رکوع کې دی د سبحان ربي العظیم په ځای تکبیرات ووایي، خو په دې کې به لاس نه اوچتوي. دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې به لاس غوږونو لا نه وړي، دا ځکه چې تکبیرات واجب دي او سبحان ربي العظیم ویل او لاس اوچتول دا سنت دي، نو واجب پرېښودل دا نقصان دی ډیر، لہذا تکبیرات به ووایي. بله مسله، که یو سړي نه لومبنی رکعت پوت شوی دی، لومبنی رکعت د ده نه شوی دی چې دی راغی او د امام سره میلاو شو، نو دی به څه کوي؟ اوس دویم رکعت د امام سره وکړو، نو چې دویم رکعت د امام سره وکړو سلام امام وګرځو دی پاسی بل رکعت لا، نو په بل رکعت کې به دی دا زائد تکبیرونه د ثنا نه پس نه وایي بلکې دا به د قرت نه پس وایي، دا به د قرت نه پس وایي. بله دې ځای کې مسله ځان سره یاده کوي چې یو سړی دی او هغه نه د اختر مونځ قضا شو د څه عذر د وجې نه، اگر چې بلا عذر پرېښودل ډېره سخته ګناه ده، واجب دي، خو که یو سړي نه د اختر مونځ هغه قضا شو، د ته څه موقع میلاو نه شوله چې دی د اختر مونځ وکړي، نو آیا دی بیا ځان له کولی شي او که نشي کولی؟ نو علما فرمایي په ده باندې قضا نشته، کله چې کله ملګري نه وي دومره چې هغوی په جمع سره مونځ وکړي، ځکه د جمع مونځ د اختر په جمع باندې واجب دی. د اختر د مونځ دپاره شرط څه دی؟ جمع ده، خو که چېرته ملګري وو نو بیا دی چې کوم دی په جمع باندې مونځ وکړي کېږي. بیا دا د اختر څو خاص مسایلو، الله تعالی د عمل توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.